نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دا یا چا ویلی دا محرم کې دویم تپوس کړی دی محرم کې بعضی مسلمانان شربت او خیرات وغیرہ کوي آیا دا جایز دي او کنه د جمعې په ورځ باندې چې کومه خطبه ویل کېږي په خطبه کې تعین نشته دی چې دا خطبه به وي دا نه البته په دې کې احادیث شته دی د دې خطبې ترتیب تم کولای شي بلم کولای شي چې په هغې کې د الله حمد و ثنا وي خلکو ته نصیحت وي او درود شریف وي پکې نو خطبه متعین نه ده چې داسې به وي داسې به ني لیکن زه چې ویم نو زمونږ هېرېږي مازغه کمزوري دي نو یو خطبه ویم چې څنګه را روان یم هغسې ځکه که روزانه بدله بدله خطبه وایو نو بیا به رانه هېرئ بیا به دغسې ولاړ یم بیمار یم بهرحال دې کې ډېر امور داسې دي چې هغه حدیثو کې دي بعضې قرآن پاک آیتونه دي ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر دا د قرآن آیت دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا قرآن آیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی مختلف بیا جمع شوي دي لکه ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر دغسی ورپسې بیا الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا دا او دا په خطبه کې راننیستی چا دي د صحابه او دا تعریف دا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله اول کس ته چې صحابه دا مناقب په خطبه کې راوستي دا ویلېږي دا بل تپوس شوی چې محرم کې شربت وغیرہ دا رسم دی او که چېرې سړی په دې کوي چې په دې کې ثواب دی خاص په دې ورځو کې کول نو دا بدعت دی ګناه ده پکې سخته بیا هسې چې څوک خیرات کوي داسې څونه کوي نور سل نو چا باندې تږي باندې اوبه وڅښې چا باندې څه شی وخورې وڅښې نو په هغې کې اجر دی یو کس وایي چې مسنون اذکار فرض مزونو پسې او که نه د سنتو پسې ویل پکار دی لکه دې تپوس کوي چې د ماسپښین مونځ فرض وشي نو په هغې پسې 2 رکعته سنت شته نو مسنون اذکار لکه تسبیحات فاطمي شول دا به فرضو پسې کوي که سنتو پسې دې دواړو خبرو کې گنجایش شته دا هماغه خبره چې تاسو ته ما مخکې وکړه چې دې کې گنجایش شته ته فرضو پسې کې هم او که سنتو پسې کې هم بیا د هر یو عالم خپل خپل ذوق ته کته یو عالم پسې ځي او ته په خپل عالم نه نو بیا په هغه پسې تلی شي لکه مثلا زما خپل ذوق دا دی چې زه ویم چې په فرضو پسې سنت وکړه مختصر اذکار وکړه لکه اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام بیا ورپسې سنت وکړه او بیا په هغې پسې دا اذکار کو وجه دا ده چې احادیثو نه پته لګېږي چې دا تطوعات سنن چې دي دا چې په فرضو کې څه کمی وي نو هغه به پوره کوي فرضو کې چې څه کمی وي نو هغه به پوره کوي او هر عمل به د هغه فرض عمل کمی پوره کوي چې هغه نفل عمل د هغې فرضو په شان وي لکه چې څوک فرض روژه د رمضان نیسي او دی وایي چېرته زما په روژو کې ما نه کمی نه راغلی نو دی د نفل روژې نیسي نو هغه کمی به په هغې سره پوره شي او چې څوک مز کوي نو مونږ خو مزونه الله پاک دې راته معافي وکړي او الله مې مز قبول کړي ډېر برابر نی آداب وته نو نفل ډېر کوه نو هغه فرضو کې چې کوم نقص راغلی دی هغه به د سنتو سره نفلو سره پوره نو سنت موکد رواتب دا د مز نه وړاندې وروسته دې سره لګېدلي دي نو زما خپل ذوق دا دی چې اول سنت کوم او بیا په هغې پسې دا نور کوم ځکه چې د دې تعلق د فرضو سره کلک دی په نسبت د هغې یو کس تپوس کړی دی چې علم وهبي او علم لدني دا څه ته وایي علم وهبي هغې ته وایي چې الله جل شانه په عطیه کې چاته د یوس خبرې علم ورکړي او علم لدني هغې ته ویلی کېږي چې الله جل شانه د خپل طرف نه ورکړی
او دا دواړه خبرې به مونږ ګورو د شریعت په غسوټۍ باندې، قرآن پاک او حدیث باندې. که د هغې موافق وي خو ټیک ته، که د هغې خلاف وي بیا دا قبول نه دي. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 کسان، هغه الله جل شانه بغیر د پیغمبر د وینا نه، بغیر د پیغمبر د وینا نه بت پرستی نه ساتلی. یو نوم دی زید ابن عمرو ابن نوفل او بل ورقه ابن نوفل، د حضرت خدیجه رضی الله عنها د تر زوی. زید ابن عمرو ابن نوفل هغه بت پرستیم نه کوله، هغه به هغه حلالیم نه کولی چې په بوتانو کېږي، مشرکینو به کولی او نه به د هغې حلالې نه خوړه. اوس دا هغه علم دی چې الله جل شانه د هغه په سینه کې اچولی او سم علم و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مبعوث شو د هغې خپله شهاده او د تعلیمات هم دغه دي. یو کس تپوس کړی چې شیطان چې کله ځمکې ته راکوز شو نو هغه یوازې او د نور شیطانان څنګه پیدا شول؟ آدم علیه السلام چې ځمکې ته راکوز شو نو دی یوازې او د نور انسانان څنګه پیدا شول؟ دغسې شیطانان هم پیدا شول. یو کس وایي چې زه سره د پس اورس ته تللی وم، په هغې کې ما خوراک خوړلی و، نو دا ما دپاره حلال دی که حرام؟ نو ته ما ته وضاحت وکړه چې دا خوراک چې هلته پخ شوی دا د چا په نوم باندې حلاله شوي وه؟ د الله د نوم نه علاوه چې د بل چا په نوم باندې حلاله وشي نو قرآن وایي وما اهل به لغیر الله، هغه حلاله حرامه ده چې کوم د الله د نوم نه علاوه د بل په نوم شوي. که هغه د پیغمبر په نوم وکړي نو بیا هم حرامه ده، که د جبریل په نوم یې وکړي نو بیا هم حرامه ده، که د استاذ په نوم یې وکړي نو بیا هم حرامه ده، که د پیر صاحب په نوم یې وکړي نو بیا هم حرامه ده، که د صاحب قبر په نوم یې وکړي نو بیا هم حرامه ده. لیکن دې کې فرق دی. یو دا ده چې حلاله دی د الله په نوم وکړه او بیا یې چې الله ثواب زما استاذ ته او د پیر صاحب ته او د صاحب قبر ته ورسې، دا حلال ده. یو دا ده چې دا حلاله په نوم د هغې زیارت، په نوم د هغې صاحب قبر، دا حرام ده او د دې خوړل هم حرام ده. بل تپوس یې کړی دی چې زه مانسیرې ته تللی وم نو هلته ما په یو فیکټرۍ کې 2 رکعته مونځ وکړو او بل وخت امام پسې مې د ماسخوتن مونځ وکړو نو هغه مې 4 رکعته وکړل او بیا مې وتر وکړل. دا ما ټیک وکړل او که غلط مې وکړل. او فیکټرۍ کې چې تا مونځ کړی دی ځان ته دې کړی دی او ته مسافر وې نو 2 رکعته تا ته کول پکار و، دا دې ټیک کړي دي. او امام پسې دې په جماعت کې کړی دی، امام مقیم و، هغه 4 رکعته کوي او هغه پسې تا 4 وکړل نو دا دې هم ټیک کړي دي. مقیم امام پسې چې مسافر مونځ کوي نو بیا وګوره کوي. یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا چې په پټو کې کوم فصل کېږي د هغې به عشر ورکو او که شلمه او د دې آبیانم ورکو او د پټې نهري اوبو سره د دې اوبه خور کېږي. په دې کې شلمه برخه ده، لسمه په هغې کې ده چې د هغې اوبه آسماني وي. د لل مې پټی دی، باران پې باندې وشو، فصل وشو، تا نه خواري ستا خواري او تاوان پې ونه شو، په هغې کې لسمه ده، یعنی 10 منه دانې دې وشوې نو من به د الله په نوم فقیر ته ورکې، 9 منه به ته کور ته راړې. او که چېرې دا للمي وه 10 منه دانې وشوې نو په دې کې به ته 9 من فقیر ته ورکې، نورې به کور ته راړې. یو کس تپوس کوي چې په مونځ کې قرات فرض دی نو د قرات نه څه مراد دی؟ سوره فاتحه ته مراد ده او که بل یو سورت؟ قرات چې کوم فرض مقدار دی هغه مطلق دی، که سوره فاتحه وي او که بل یو سورت وي دا فرض دی. لیکن په مونځ کې بیا سوره فاتحه ویل ځان ته واجب دی، تعین د سوره فاتحه، ځکه چې مونږ تعین کوو هر رکعت کې وایو او ورپسې ضم سورت سوره فاتحه او د الحمد سره بل سورت ملاول دا ځان ته واجب دي. نو دا دواړه سيزونه واجب دي او فرض مطلق قرات. مطلب دا شو کچری یو سړی الحمد اووی په ډک رکعت کې او سورت اونوي او د سورت هیر شو دی رکوع ته لاړو به نور مزکو نو د په اخر قاعده کې چې سجدا وو کې نو مزي صحیح کیږي. او کده علم تر کیف اوه او سوره فاتحه الحمد هیر شوا او دې بیا په مص په اخر کې په قاعده کې کېناستو نو سجده ساوي سره مص صحیح کیږي. او کده دا دواړه اونوي نو د مز نه کیږي.
یو تپوس کړی دی چې آیا د ماسپخین د سنتو نه پس د فرض مونځ نه مخکې نفل ادا کولی شي او که نه؟ دغه وجه چې کومه مخکې ذکر شوه هغه دې ځای کې هم ده. زمونږ علما وایي چې کله د سنت وکړ نو د هغې نه پس بیا نفل مه کو، بیا ورپسې د فرضو انتظار کوه. بل تپوس کړی دی چې صرف محمد نوم کې خل په ماشوم باندې دا څنګه دي؟ نو صرف محمد نوم کې خل په ماشوم باندې جایز دي، لیکن نوم به ورته سم اخلي، ځکه چې دا نوم د داسې هستی دی چې هغه ډېره لویه وه، نو د نوم احترام به کوې. البته دې نوم باندې به نه سواد لیکې او نه به ورسره وی. بعضې خلک په دې سکولونو کې سبق ویلی نو د خپل نوم جز محمد سره هغې باندې د سواد واچوي، نو دا سواد اچول ټیک نه دي، ځکه چې دا محمد ستا نوم دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. او درود چې کوم دی نو سواد دا نښه د درود شریف ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره ده. خپل نوم سره یا د خپل کشر د خپل بچی د نوم سره سواد ماجو. یو کس وایي چې زما پلار زما 2 ماماګان قتل کړي و وجلي و د نن 10-12 کاله مخکې. بیا جرګه وشوه، بیا زما ماما ووی چې کوم ژوندی و چې 1,20,00,000 روپۍ نغد راکړي او د ما د مور چې کومه حصه ده 1,50,00,000 هغه هم راکړي او موږ سره دومره پیسې نشته، اوس موږ څه وکړو؟ نو دا څه وکړو؟ خو یو انتظامي معامله ده، په دې خو زه نه پوهېږم چې څه د خوښۍ هغه کوه. خو مسله دا ده چې ستا پلار کله دا 2 کسان وژلي وو قصدن عمدن، نو د هغې سزا ده چې دا ستا پلار په قصاص کې قتل شوی وي. دا د حکومت ذمه داري ده، قصاص کې د قتل. او که چېرې ده نه خطا ګولۍ سره لګېدلي دي نو بیا په ده باندې دیت راځي. او دیت چې څومره نن سبا کېږي د مفتیانو نه تپوس وکړئ، هغه پیسې چونکې ښکته پورته کېږي د هغې حساب د خوانو په حساب سره، د اوښانو په حساب سره، دا چې کوم دی نو 100 اوښان دي د یو کس د وجلو په بدل کې 100 اوښان، د هغې قیمت چې څومره جوړېږي هغه باندې راځي. د زرو په حساب سره تقریبا 415 تولې 415 تولې. ما مفتی صاحب الله صاحب نه تپوس وکړی دی، وایي دومره جوړېږي. نو د هغې قیمت ته وګورئ، هغه قیمت به قتل خطا کې ورکول دی، ځکه چې د یو مسلمان وینې تویول ډېره لویه ګناه ده. یو کس وایي چې زما پلار په ما باندې سبق وی تر 12م پورې، او بیا د تعلیم په دوران کې ما ته ووی چې سکار کسب بنه کې تعلیم مکمل کا، او داغه خواهش تا او چې ته چته افسر یا بابو جوړ شي او ختن خوا اخلي. لیکن ما بیا داغه نه پس مدرسه شروع کا او مدرسه کې دینی سبقونه ویم. او زمونږ د کور مالی حالت خراب دی، په دې صورت کې زه مدرسه پرېږدم او کنه؟ تا مدرسه شروع کولو کې سوچ کول پکارو چې اوس د مدرسه شروع کړي ده، نو اوس داسې کو چې د مدرسې نه علاوه مدرسه کې خو ټول ورځ ورکولی سبق ته، مدرسې نه علاوه 1-2 کتابه چرته نږدې عالم نه وایه او بیا د هغې نه پس هغه ختم شي، بیا نور وایه او هغې سره ځان ته جایز کاروبار هم وګوره، په هغې باندې د کور خرچه وی خراجات. یو کس وایي چې ګناه کبیره او ګناه صغیره د هغې څه پیژنګلو د څه تعریف یې؟ ګناه کبیره هغې ته ویلی کېږي چې په نس کې په هغې باندې ممانعت راغلی، په هغې کې اختلاف نه، او یا هغه ګناه چې هغه مقصودي وي لکه زنا، او صغیره هغه ګناه ده چې د دې کبیره ګناه ته هغه لارې واري لارې جوړېږي، لکه په ټلیفون باندې د پردۍ زنانه سره خبرې کول، هغې سره په خلوت کې وخت تېرول، د هغې سره لاس لګول، د هغې مخ ته کتل، د نظر غلط استعمال کول، دا ټول صغایر دي. ځکه چې دې پسې شاته یو اصل ګناه د کبیره چې هغې ته دا وړې ګناهونه لارې واري، هغه څه شی دی؟ زنا ده. د هغې نه د بچ کېدو دپاره به د دې نه هم ځان بچ کړي، او که یو سړی د هغې نه بچ شو نو بیا الله جل شانه دا په دې نیکو اعمالو سره معاف کړي. لکه اودس کې نو حدیث مبارک کې راځي
چې د مخ ته لپاچه نو د سترګو ګناه، د پوزې ګناه، د ژبې ګناه هغه توی شي، او چې د سر مسکه نو غوږونو په لار باندې ګناه توی شي، او چې لاس وینځي نو اوبو سره د لاسو ګناه توی شي. دا هغه صغایر مراد دي چې هغه د ګناه کبیره نه غیر شاپیر په منزله د اسبابو کې. یو کس وایي چې تصوف په معنی تزکیه په شریعت کې راغلی دی که نه؟ تزکیه په قرآن پاک کې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده. تزکیه په قرآن پاک کې غنو آیاتونو کې ده. یو آیات ته زویم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم. یزکیهم دا باب تفعیل نا صیغه د مرازاره معروف تا کسوال کون کې ته پدې پوهیږي الا چې دا پیغمبر یو فرض منصبی دار چې د خپل امت تزکیه. په تزکیه کې بیا ټول مفسرین تفسیر د دې دلاندې لیکي چې څومره دا شرکیات دي، شرکی عقاید دي، دا غینه دا پیغمبر خپل امت پاکي، دا عقیده نه. دویم تزکیه دا چې رضائل یعنی ګنده اخلاق هغه دغه تنه لري کوي، هغه لارې وته خي چې پدې سره دا پرې ده لکه بخل رذیله ده او سخاوت دا فضیله ده. سخاوت خصفت ته، بخل ګنده صفت ته، دا تزکیه. قناعت دا الله جل شانه پشت رزق باندې صبر کول دا خف صفت ته، او هرس او لالچ چې د سره ویم او بیا مزید دا بد صفت ته. نو دا رضائل دا هم پدې کې داخل دي. دې ته تصوف وایي. یو کس وایي چې په ما باندې جنات دي، د هغې څه اثرات دي او هغه ما د تکلیف را کوي او ما د واده اراده کړې ده، نو آیا د جنۍ کور والا ته دا اطلاع ورکول چې په ما باندې پریان را دي، جنات دي، دا ضروري دي او که نه؟ ضروری نه ده، ځکه چې الله جل شانو هر قسم بیماری ښه شي، لیکن اسینی تا ترستو پریشانی جوړ شي کړه دې لپاره مخکې اطلاع ورکې نو ښه. یو کس وایي چې د پلار د مرګ نه مخکې چې کوم زوی مړ شو، دلته لیکلي دي چې واده شوی مړ شي هغه، نو حکومت پاکستان هغه د وراثت نه محرومي. د دې څه وجه ده؟ د دې وجه زمونږ دین او شریعت ته شرعي مسله ده چې کوم زوی د پلار د مرګ نه مخکې د پلار په ژوندون کې وفات شو، دته د پلار په مال کې میراث کې حصہ نه رسی. وجه دا ده چې د پلار مال خو به میراث اله جوړیږي چې هغه مړ شي، هغه ژوندی دی، د قضا و پوره وه. دلته دا شادي شده لیکلي که ستا مطلب دا چې د هغه بچي به څه کوي، نو چې کله د دې پلار نور زامن وي نو نوسو ته بیا میراث نه رسی، بیا زامن خلی. لیکن کچره دې زوی چې د پلار په ژوند باندې وفات شو، د پلار سره کار کړو او دی ویني چې د نوسی زما دغسې دی ته خو میراث نه میلاویږي، نو دا نیکه دی د خپلو نوسو ته په مال کې درېیمه برخه کې دننه وصیت وکړي. مثلا د ده سره 60 लाख روپۍ جمعوارۍ کې پرتی دي، په 80 لکو کې درېیمه حصہ هغه څومره جوړیږي 60 لکه، نو 60 لکو کې دننه د خپل نسو لپاره وصیت کولی شي. زما دین وسو ته دومره پیسې ورکوي، دا په دې باندې تقسیم کوي او د ده د وصیت به نافذیږي. د دې نعم البدل دا شته. بعضې نیکه هغه په مسله نه پوهېږي یا ظلم کوي، نو چې هغه وفات کېږي نو بیا دا بچي دا نوسي سوال کوي د بل نه، او دا نور ترونه چې کوم دی نو هغه په مزو کېږي. د هغې طریقه دا ده چې په ژوند د مغزوي ته څه ورکو چې کوم تا سره الله ښکته کوي. او دویمه دا ده چې د هغه نوسو دپاره وصیت وکړو، وصیت لارې پرې. لیکن دا شرعاً ځکه نه ورکوي چې الاقرب فالاقرب باندې عمل کېږي. دا هغه نه زیات نږدې د نوسو نه سړي ته خپل زامن دي او زامن موجود دي، نو هغې د نه پاتې کېږي. یو کس وایي چې بعضې خلک د حضور صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واوري نو خپل نکونه په سترګو باندې کېږي. په حدیث کې د دې څه ذکر شته، دا مسله د ډېر مخکې نه را روانه ده، لیکن د حدیث کې ثبوت نشته، بلکې په حدیث کې ثبوت د دې خبرې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی انتهایی بخیل دی،
من ذکرت عنده فلم يصلي علی، چې چاپ سره زما تذکره وشوه، زما نوم واغشته شو، د واورېدو او د په ما باندې صلات او درود اونه لېږلو، دا انتهایی بخیل سړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې واخلي او یا واوري نو صلی الله علیه وسلم وایي، لکه زه اوس بیا بیا نوم اخلم او تاسو نه وایي. چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغشته شي واوري بیا هم ډېرونه وي، نو بیا صلی الله علیه وسلم وایا. ځکه چې اورېدو سره زمونږ امام کرخی او طحاوی رحمه الله دواړو جدا جدا قول لی بعضې وایي یو قول دا دی چې هر وارې چې نوم اخلي نو ورسره وایه. دا ډېر لوی فضیلت دی. یو کس تپوس کوي چې د چا ماشوم بچی فوت شي نو د قیامت په ورځ باندې به دا بچی د خپل مور پلار سفارش کوي. دومره خبرې لیکلي د تپوس نه دی کړی، خو زما په خیال د مقصد دا دی چې آیا دا خبره ټیک ده؟ او حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل زنانو ته خطاب کولو، بیان کولو، تقریر کولو، زنانو ته به نصیحت کولو مبارک. هغه ته وفرمایل چې د چا 3 ماشومان په ماشوموالي کې وفات شوي دي، دا ماشومان به الله جل شأنه نه سفارش کوي چې یا الله زمونږ د مور او پلار جنت ته بوز. خدا په شرط دی چې ایمان په مور او پلار کې وي. نو او بیا چا زنانه تپوس کو چې یا رسول الله کدرې د چا په ماشوموالي کې صغر سنی کې نوی مړ بلکې 2 مړی بیا ویشه بیا هم دغه اجر دی. بیا چا تپوس کو چې یو ماشوم مړ وی بیا ویشه بیا هم دغه اجر دی. بیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها چې پیغمبر علیہ السلام بیبي و دغه اولاد نو، هغه تپوس کو چې یا رسول الله د چا یوم نیمړ نو هغه څه کې شو. صحابو کې هرس د نیکیو دا هرسم پکېو سمونږ هم داسې وې، نو د هغې اولاد نو د هغې به څه کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا به زما په وجه دې مسلمان ته اجر ملاویږي. فإنه لم يصابوا بمثلي، یعنی زما غونې زما په وجه چې زما امتی ته مسلمان ته کوم تکلیف رسی داس په بل څه باندې نه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو، دا لویه صدمه ده، لوی غم دی. صحابه کرام حالات چې ووري سړی حیران پاتې شي. مطلب دا دی چې الله جل شانه د خیر دروازې پرانیستې دي چې په دې باندې په بله طریقه به الله اجر درکړي.